علما لیکلي دي چې سلویر طریقې باندې سلویر ځای شي هغه جایز دي توریا سره استعمالوای شي یو په هغه وخت شي چې تو بی وي نا شکر وي ته ډېر شګړې وساره کې ایتو شګړې منی نه او شزینا شي یو دا درد شتا ډېر شګړې وساره کا کپڑے وتا کا خوراکي نه وتا روړه میوه ته کې وتا روړه په نه خبره باندې چې کله لنجارو شي خوان سره په دا کې شمه وخت نه تیریږي دا څه ژوندۍ دو دا جهنم دا اگر کې خالی په مقام دی ازکه چې پیغمبر اسلام کې داغه عقل نه کېستا عقل کمزوري دا سیوری دي چې نبی وای نبی ټکاوي دا طریقہ میں وسره کې حکمت په وسره کې یقین پښتۍ مثال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مر کړی دا کینا پښتۍ دو چې سیخاوي سیخی جنا متیجی آغا په د زنور شبا وی د پښتۍ چې کلا سیخاوي دا غوروي چې سیخاوي سیخی جنا پلوز باندې نه پتبر باندې چې کلا وی وای ول بیا متشی شزینا سره د حکمت کې نو ایگه نا شکر شزینا ټول عمر شګړه وسره کا ایگه تا درویغ ماویا درویغ نه دی جایز هیته توریه استعمال کا یو شای ته روړو وتا هغه شای کې مد و کام دا چکه مت ولا غوړي ته پاګه د 10 الفاظ استعمال کا چاغه شزینا هغه ونه مراد بنه اخلي اچکه مت او یو دویم پاګه واخشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علما لیکلی دي چې دوی مسلمانونه په مابین شي ته په هغه وخت درویغ ما یا درویغ نه دی جایزه میږي ویای مشرون یواري چې ته په ودی شیزه نسوا بیا مشرون وی بیا چې کله فیصله کړه وی چې درویغ به تو وی چې دا 2 سره به جوړ شي درویغ جایز دی دا خبره نه درویغ نه دی جایز کجا درویغ جایز وای پیغمبر په حدیث ویلای وای الله به په قران شی ویلی وای پیغمبر سوی په حدیث آیت المنافق ثلاثن د منافق درې علامات دي اذا حدث كذب چې کله خبره کو دروي دا منافق تا ای پیغمبر جواب ویلی وی چې منافق دا کدا چې خبره کو دروي دا منافق تا او بیا الله سوی کې لعنت الله للکاذبین ذلانات په دروي دي خلق نو مې لطمنه په هغه ټیم چې توریه استعمال کا دا سه خبره استعمال کا چې هغه د دوی په مابین شي کیږي خو درویغ نه وي خو ته هغه اشاره ورکوا چې حکیم مخاطب وي چې هغه بل مناوي نه غته خپل مناوي نه خولي او بل دریم په هغه حالات شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درویغ نه دی جایز خو میدان جنگ په حالات شي توریه استعمالوا چې مخاطب یو مناوي نه خو ته بل مناوي نه خولي په وخت درویغ نه توریه جایز دو او سرورم په حالات شي چې کله دعا کا سنوي شر خطر ويتا یو کاستا او بل کس نقصان ور کوي او ته په هغه ټیم چې درویغ ما وته ویا لکه میشتوس به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ودلی وی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه هجرت کړو مدینه منوره ته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق اعلان کړیو بیا یو کافر وو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور سره پیغمبر اسلام دوا سره راوون دي بیا کافر ور مخ کړو ور مخ شو ابو بکر صدیق په جندلو چې دا ابو بکر صدیق تا خو پیغمبر نه ولیدلای هي پیغمبر شکل صورت نه ولیدلای نه په جندلو بیا دا ابو بکر صدیق ته وی چې ابو بکر صدیق ته سړی سکتا چاته سره راونی دا سړی سکتا ابو بکر صدیق دادی کای درویغ نه وته وی سویته وی چې دا سړی دا سیکتا دا وته وی رجل يهدنني الى السبيل دا یو دا سړی چې متل یار وشای مخشبه په مکه او مدینه ته خلک چې سفر کړي به بل یاره پته نه وتا هیڅ په اړه شی بورډ لګیدلی دی پته لاګي وتا بیا نوې کاس پر وګړه پته به نه وتا لګیدا بیا ابو بکر صدیق وی ته وی چې دا 10 سړی د متل یار وشای خو یار یا بل یار نه مراد وا چې اسلام مل یار وا حاکم کاسو ادا وی چې دا کې چې ته مې سپارو غلای وی نو بلادا ادا لیال لکه وتا وشای د مدینه یار وته وشای په هغه د درویغ نه دی ویلی سی وته ویل چې دا متل یار وشای خو یار د اسلام یار د ابوبکر صدیق نه مرادو د بل یار نه مراد وا نو د مې عزت منه په 4 دادو
لوی ګناه ده. پیغمبر اسلام د منافق علامات وشالي دي په دوا قسمه منافق ته اعتقادي عملی. دا د کې عملی وینا مراد ده چې هغه منافق درې علامات دي. اذا حدث كذب، کله چې خبره کو دروغ ویي پیغمبر اسلام جدا منافق ته. دویم و اذا وعد خلف، کله چې وعده کو خلاف ورزي کو دا منافق ته. دریم و اذا تؤمن خانه، کله چې امانت ورکو په خیانت په شکو دا منافق ته. نو دا سمره لوی ګناه ده چې پیغمبر د منافق ټکه استعمال کړی دا. الله پاک د لعنت ټکه استعمال کړی دا او کبیره په ګناه شه لوی ګناه ده. او نن میش معاشره شه لګیای او کیسه بهار یا په دفتر شه په هر ځای شه کیم او خصوصا په عدالت شه هغه دیگه خو چې وکیل ته وشه ته وشایي چې په دا دروغ به خلاصيږي، په دا دروغ به تا پر وځي په بدار اشتیا ما یا دروغ یا ها طریقه مر زکاوي لوی منبع لوی زی آغا عدالتی ندی. نو پچار داو دی عزت مره میشه ها که خبره سیخه خبره رشتیا خبره پیغمبر اسلام میری اسید کو یونجی رشتیا سو دا چابیدو انسان هر دیش الله کلاو کوي او الکیز به یهلک درویک صلاح هلاکوي. نو الله پاک ته میش هلاکت نه وسوتی. الله دې میش د ټول امانه توفیق مشته نصیب کو.